اسنه زنانه د حوصله کمی سالفاظ د خلی نه وځي الہ العالمین په خفه نشي. زبیر رضی الله عنه ورته راغی ورته وی چې رسول الله مبارک اجازه نه درکوي ته به نه راځې. هغې سره لاس کې دوه څادرې وي ورته وی چې خوښه ما ته پته ده چې د کافرانو زما ورور سره څه کړي دي د څه نه وایم داسې الفاظ به نه ویم چې رب کریم پې مرور کم. ما دا دوه څادرې حمزه رضی الله تعالی عنه ته راوړي دې کې به زما ورور ته کفن ورکوي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خو ډېر مبارک غمخوارو د انصارو شهیدان هم شوي وو. مبارک ویل د کفن کمې دی که زما تر په دې دواړو څادرو کې ونغاړلی شي د انصارو شهیدان پراته دي هسې نه هغې ته ګیله ورنشي. مبارک وی دا دواړه څادرې به حمزه صاحب ته نه ورچوئ په دې قراندازي وکئ. حمزه صاحب سره خوا کې یو بل شهید پروت و. مبارک ویل د ده او د حمزه صاحب درمیان کې قراندازي وکئ. دا یو څادر ورکړي لږ عمده و جید و دا دویم لږ کمزوری و پچه ورباندې واچوئ ټاس پې ولئ چې دا عمده د چا روخته و هغه ته یې ور واچوئ. کله چې ورباندې قراندازي وشوه اخه څادر د حمزه رضی الله عنه په قسمت راوخته هغې کې حمزه صاحب ونغاړله او هغه دویم څادر هغې کې هغه بل انصاري ونغاړلی شو. غرض مې دا دی محبت د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله رښتیا محبتي نو که د قربانۍ موقع راغله د صحابو غوندې قرباني به دغه رنګې ورکړي. نعره تکبیر لبیک یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله لبیک. داسې نه چې یو تلم د محبت دعوه لري. موږ تاسو ټول د نبي علیه السلام د محبت دعوه لرو الحمدلله. او بیا چې وګورې د خپل نفس یو خواهش د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د سنتو تابع کوي نه د موستان نفس هغه دا وایي چې دا شکل او صورت د سنت نه خلاف جوړ کا د نفس به نه منې ښه دومره قرباني خو به ورکې چې د خپل ډانچا د 15 فوټه بدن دا د سید الکائنات د سنتو مطابق جوړ کا. د محبت دعوه لرو دومره خو کولی شو چې دا زمونږ ورباندې وس او بس رسیږي چې زمونږ د خپل بدن دی نو په دې کې خو د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک د سنتو تابعداري باید موږ خپله کړو که نه. صحابو څومره قربانیانې وي. عبدالرحمن ابن عوف صاحب چې هجرت وکړو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به چې کوم مهاجرین راغه یو مهاجر به یو انصاري ته حواله کولو آخا رسول الله صلی الله علیه وسلم بین عبد الرحمن ابن عوف ورجل من الانصار. مبارک د دواړو درمیان کې اخوت ورولي قائمه کا. بیا انصاري ته وی دی مهاجر سره به احسانات کې ښېګړې به کې. انصارو د نبي علیه السلام د محبت دعوه لرله او د نبي علیه السلام څومره تابعدارو. دغه انصاري صحابي چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ورته عبدالرحمن ابن عوف صاحب حواله کوي د سره ښېګړه کوه هغه ورته وایي یا عبدالرحمن ای عبدالرحمن ابن عوف ما ته رب کریم ډېر نعم را کړي ډېر مالداري را کړې ده زه به د خپل تمام نعمتونه تا سره نیم کم نیم زما نیم ستا او زما دوه بیبیانې دي دواړه درته مخې ته کښېنوم یو ورکې ښکلې ده چې ستا خوښه شوه زه به دا ښکلې ازاده کم چې عدت تیر کړي ته پې نکاح وتړه. څومره مینې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم سره وه. اوس که مونږ تاسو وګورو یو سیټ ته خو مونږ د نبي علیه السلام د محبت دعوې کوو او بیا دې ته سوچ نه کوو چې مهاجر خو زمونږ نبي اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک هم و هغه هجرت کړی مهاجر او داسې هجرت یې کړی مبارک ویل که مکه فتح هم شوه زه به هجرت مات نه کم. بخاري کې حدیث موجود دی مکه فتح هم شوه مبارک بیا مکې معظمې ته لا نړی مدینه منوره اخري آرامګاه وګرځوله او زه ته د نبي علیه السلام د محبت دعوې کوو او مهاجر ته څومره سپک ګورو مړه ماجر دی او هغه انصاري ته وګوره د رسول الله مبارک امر ته قتل دا مهاجر زما رور ګرځولې ما ته امر کړی د سره ښېګړه کوه دوه بیبیانې ورته مخې ته کښېنئ وي چې ستا ورګې کومه خوښه یې زه به هغه ازاده کم عدت نه پس پتنی کا وتړه دومره قرباني هغې ورکوله ښه دومره قرباني
اغي مبارکانو ورکولا. عبدالرحمن ابن عوف سے ورتوی بارک الله فی مالک و اهلک ان کان ها هنا سوق فدلنی علی. مال ستا مبارک، بیبیان دواړه ستا مبارک، الله دې ستا مال ستا اهل کی برکت در تواچي. ستا مال زمانه دی پکار، ستا بیبی زمانه د پکار. دلته بازار چرتوي ما ته بازار وخایا، زاغي کې بیع او شراء او خرید او فروخت شروع کوم. هغه ورته ویل د مدینه منورې بازار د تشتا بازار او منډي ته بوتلو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ مبارک الته کاروبار شروع، یشتری و یبیع حتی کسر ماله. مال دومره ډیر شو چې بیا مدینه منورې ته رادننه کیږي. 200 اوښانې هغې باندې طعام غلب بار ده او د مدینه منورې ته رادننه کی. عائشه رضی الله عنها چې خبر شو، فلما سمعت عائشه بمال عبد الرحمن، هغه مبارکه چې خبر شو هغې وویل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک نه اورېدلی دي ان عبدالرحمن ابن عوف يدخل الجنة حبوه. عبدالرحمن ابن عوف چې جنت ته داخليږي دی به داسې په څلورو ور رواني، په کشېدو په دې سینه به ور رواني. ځکه یو بل حدیث کې هم د دې وضاحت شوی دی. د دې امت فقرا به د اغنیه او مالدارانو نه 500 کاله مخکې جنت ته ځي. عبدالرحمن ابن عوف مال دومره ډیر شو چې د سره به حساب و کتاب کیږي. دی به دومره ستړی ستومانه شي چې بیا په ولاړې جنت ته نشي تللی. حساب به دومره ستړی کړی په څلورو په حبوه په کشېدو په خېپې به جنت ته دننه کیږي. عبدالرحمن ابن عوف صاحب چې دا واورېده هغه مبارک وایي انها فی سبیل الله باحلاسها وبما علیها. زما دا 200 اوښانې سره د واګو سره د دې حمل د دې غلې د بر د شعیر د طعام ما د رب کریم په لار کې مجاهدینو باندې خیرات کړي دي. هغې داسې قرباني کوله. ښه نن که ته د سید الکائنات د محبت دعوه لري نو که ناصر اقبال صاحب درته وویل چې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک په مینه کې محافل جوړو چانده واچوه، داسې به نه کې چې په خوله باندې وایي چې زه د مبارک سره مینه لرم، دغه عاشق یم او دغه سره محبت ساتم، او بیا دغه مبارک د میلاد په نوم باندې 10 روپۍ خیرات کولی قربان کولی نشي. د عبدالرحمن ابن عوف سے په یو جهاد کې 1000 اوښانې د دې د وفات په ټیم کې د وصیت کړی چې انها فی سبیل الله، دا زما د طرف نه د رب کریم په لار کې جهاد ته ما وقف کړي دي. قرباني هم غواړي محبت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. ښه رب کریم درته مال درکړی، د ده مبارک د وارثانو مدرسه وه، جومات ته ځمکه اخیستلي وو. دې علماو درته وویل چې دې ته منډه وال غواړي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خپل دین په خدمت ډیر خوشحالیږي. که ستا د هغه سره سچا مینه وي د مال قرباني به هم ورکې. ښه د سنیانو جومات ته به ځمکه اخلي، د سنیانو مدرسې کې به کمره جوړې، د هغې د استادانو د ترخاګانو خرچه به برداشت کې. دا د سید الکائنات سره مینه ده. عرض مې ستاسو په خدمت کې دا کولو که موږ د صحابو قربانیانې را یادې کړو چې هغې د نبي علیه السلام دین دپاره څومره قربانیانې ورکړي دي. برا بن مالک ورته وایي د انس بن مالک ورور رضی الله عنه. کله چې جنګ یمامه جوړ شو پخوا به د دې بعضې ښارونو یو دروازه او قلا به وه. جنګ یمامه د مسیلمة الکذاب په خلاف د ابوبکر صدیق صاحب په دور کې دا جنګ جوړ شوی و. مسیلمة الکذاب دې بدبخت د نبوت دعوه کړې وه، جوټه نبی و. د نبی علیه السلام په زمانه کې نبی علیه السلام ته راغلی و، ورته وایي دا غرونه دا دشتې دا ما ته را او دا خاریي آبادۍ دا ستا شوې. مبارک سره لاس کې د کجور یو لخته وه، د بخاري شریف حدیث ته وي که دا رانه غواړې دام نه در کوم، دا ټوله ځمکه د خدای د خدای چې چا ته ورکوي به. بیا د یو 2 کسان هم رالیږلي وو، څه خط یې ورکړی و، نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغلي وو چې موږ د مسیلمة الکذاب د طرف نه راغلي یو. کافرو به ده ته رحمان د یمامي ویلو. نبي علیه السلام استازو ته وایي خاصدانو ته
اتشهدان ان مسیلمه رسول الله، تاسو دا گواهی ورکوي چې مسیلمه رسول الله دی؟ قالا نعم. ادواړه بدبخت ورته وی چې یو مونږ غ رسول الله ګڼو. ورک ډیر په جلال کې راغو، خو بیا ورته وی لولا وی کچرته دا قانون د پخوان را روان نه وي چې خلق استاذ او قاصدان نه قتلې لضربتو اعناقکما، ما بستاسي دا سټونه وهلیو، زما په وړاندې د یو دروغجن سړي د پیغمبره گواهی ورکوي، خو قاصدان یې استاذ یې او پخوانه قانون در روان دی چې څوک استاذ او قاصد راولېږي هغه ته به څوک تعرض نه کوي. بیا دواړه شړلي وو. د دې مسیلمة الکذاب په خلاف د ابوبکر صدیق سے په دور کې د جنگ اعلان شوی دی. 1 لاکھ تقریب صحابه په دې جهاد کې شریک شوي. تقریبا 1200 صحابه کرام دا پکې بیا شهیدان شوي دي. دا خلک په قلا کې او کافران د قلا د برنه لګیا دي غشره گزاري. برا بن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه غیور صحابي دی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خاتمیت د نبوت مسله چې راغه چې مبارک نه پس نبی ناراضي او مسلمة الکذاب د نبوت داوا کړي وا د دین د دفاع مقر اغلا. ګوره د برا بن مالک قربانه ته صحابو ته وای کدی د قلا دروازه نه کولاوي، ما په ډال باندې کینوي، ډال لاندې نيزي ور کوي، د کلا په دیوال ما ور گزار کوي، زبر درته دروازه کولو کم یکی تنها په دې دومره لکونو کافرانو په دیوال ور وړېدل څومره عظیمه قرباني ده. صحابو دغه نم دریغ نه دی کړي، رستو شوی نه دی، هغه ملګرو په ډال باندې کینولو، لاندې ولاندې صحابو نيزي ورکی، د قلا په دیوال اخوا ورګزاري، اخوا مسلح کافران دي. و دې چې پریوتو یو حدیقه یو باغ کې پریوتو امام زاهبی لیکلی دي. بیا په کافرانو ورمنډه کوي، هر طرف نه پې د تورو گزار دی، د نیزو گزار دی، د کاڼو گزار دی، د لرګو گزار دی، د غشو گزارونه دي او ځان دروازې ته رارسوي. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابو ته د کلا دروازه کولاوي. بیا صحابو دا میدان فتح کو. په دغه ورځ حضرت وحشی رضی الله تعالی عنه مسیلمة الکذاب جهنم ته ورسولو، د مردار کو. بیا بیا رستو ویل وی که د قیامت په ورځ مې رب کریم ځان ته ودرئ او راته وایي چې وحشي د اسلام یو ډېر لوی سپه سالار دی قتل کړی و، دا دې څه کړي دي؟ وی زه به ورته وایم چې الٰه العالمینه که یو طرف ته مې یو ډېر لوی سپه سالار حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړی و، هغه وخت کې نه پوهېدم، الٰه چې کله پوه شوم دې خوا مې د کفر یو ډېر لوی سپه سالار د مسیلمة الکذاب د ختم نبوت او عظیم منکر زندیق ہمیں جہنم تم رسولے. الہ دا جہاد میں کڑے پدی رہتا دا حمزہ سے دا قتل معاف کر. دا برا بن مالک رضی اللہ عنہ امام زہبی لکلی چې کله میدان فتح شو، مقابلو گٹلے شو، مسلمة الکذاب مردار شو، صحابه چراغ دے راواغستو دے زخمی پروت دے، فوجدو علیہ بدعا و 80 جراحا او قال جراحتا، صد پاسه اتیا زخمونه د بدن باندې لګېدلی وو. یو میاش خالد ابن ولید رضی الله عنه د علاج ته د غزي کې پاتې شوی، یو میاش پسې بیا واپسې مدینه منورې ته کړی ده. دومره قرباني صحابه ورکړې ده. موږ به د صحابو کومه کومه قرباني یادو، که د مال قرباني د صحابه کرامو یاد کو هغې ته سړی حیران پاتې شي. د تبوک موقع باندې چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د چاندې اعلان وکړو د مبارک د دین د دفاع یو موقع راغلی وه، کافرانو سره د دین دشمنانو سره جنگ راغلی و. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور ټول سامان پیش کو که پیش نه کړ. صحابو په دې انداز د نبی علیه السلام سره مینه کړې ده. د هغې د مینې داستانونه هغه د درد نه ډک داستان کم کم داستان یې مونږ بیان کړو. امام بخاري لیکلي د مبارک وفات چې وشو نو په یو صحابي باغ کې و کار یې کولو، زمیندارو، هغه ته پته نه وه چې مبارک صلی الله علیه وسلم وفات شو. وراره ورپسې لاړې دی باغ ته او باغ کې ورته وایي چې کاکا ته په دې ورځ هم کار کې لګیا یې. هغه ورته وایي څه شوي دي؟ نو ته خبر نه وي؟ نه که نه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفات شو. یې تره سره لاس کې بیلچه وه د زمیندارۍ آلاتو، هغه یې ګزار کو، د تشهد په شکل کېناسته
وجسا علی رکبتی او داسې په دې زنګونونو خو د قلات اوچت شو سینې اوچته کا او رب کریم ته وی الهه داسې وشو زه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پیدا کم او بیا دې په ده مین کم زما په زندګۍ کې مبارک دې ما نه ولې واغسته الهه زه به چې دې باغ نه ستړی ستومانه ماښام لاړم او چې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم باندې به وردن نشم او د ده مبارک به دا یو دیدار ما ته نصیب شو خداوند کریم زما به ټوله ستوماني ووته زه به اوس د دغه مخ دیدار چرته کوم الهه چې دې دې رانه واغسته په دې سترګو د دې مبارک نه بعد زه بل څوک لیدل نه غواړم الهي زما دا نظر سلب کرانه واخله امام بخاری وی فاجاب الله دعاءه فذهب ببصره خدای تعالی دعا قبول کو نظر هغه وخت سره لاړو سلب دې مینې د صحابو ته وګوره ګوره د چا چې د چا سره مینې او د هغه د وفات خبر اچانک ووري ډېرې زنانې چې د خپل بچي د وفات خبر ووري بېهوشه راپرېوځي که نه د چا هټ فیل شي څوک بېهوشه شي څوک ګونګې شي خبرې نشي کولی د صحابه کرامو داستانونه وګوره والله العظیم یو صحابي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک د وفات نه چې خبر شو چې مبارک وفات دی د مدینې منورې نه وتښتېدو غم یې برداشت کولی نه شو په ځان نه پوهېدو مدینې منورې نه ډېر لرې د دشتو په طرف لاړې څلوېښت ورځې پس پیدا شوی و ښه څلوېښت ورځې پس صحابو موندلی و د نه برداشت د وجې نه مدینه منورې پرېښې وه یو بل صحابي ګونګې شوی و خولې نه خبرې نه وتې یو بل صحابي مبارک خپو کار پرېښې و زی په زی باندې کېناستو پاسېدی نه شو د صحابو دومره محبت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره کړی دی نو نن که رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نشتا وارثان یې موږ ته پرېښي دي ښه دا د څلورو طریقو وارثان دا پیران صاحبان د نبی علیه السلام وارثان دي دا علما د اهل سنت والجماعت دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وارثان دي امام ربانی رحمت الله علیه او د هغه بچي امام معصوم صاحب لیکلي چې کوم محبت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره پکارو د عوام او د مریدان به هغسې محبت د پیرانو د اهل سنت والجماعت د خپل پیرانو مبارکانو سره به کوي که نن هغه نشته وارثان یې موږ ته موجود دي اقوال د حضور صلی الله علیه وسلم احادیث موږ ته موجود دي د دې علماو د خولې نه چې د ده مبارک احادیث اوري په دې عمل کوه هغه درته ویلي رضوان الرب فی رضوان الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد د خدای رضا ستا د پلار په رضا کې ده د خدای خفګان ستا د پلار په خفګان کې دی که ستا د سید الکائنات سره سچا مینه د دې قول خاطر به کې پلار به نه خفه کې هغه درته وایي الجنة تحت اقدام الامهات جنت د مور د قدمونو لاندې دی مور به نه خفه کې هغه مبارک درته وایي العمو سنو ابیه ستا پلار چې د کمې ونې خاخو ستا تره د هغې ونې خاغ دی د تره بېدبي به نه کې هغه مبارک درته وایي لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیننا ولم یبجل عالمینا اخر کې وایي فلیس منا چا چې ماشومانو د مسلمانانو باندې رحم نه کولو که د سکول ټیچرې جومات کې معلمې حافظې واړه ماشومان درته سبق ته راځي رحم پې کوه دا دومره مه وهه چې بیا پکې وفات کړي که د رسول الله مبارک سره ستا رښتیا مینه ماشومانو باندې رحم د مشرانو تعظیم د علماو تبجیل تکریم احترام چې د هغه مبارک احادیثو باندې عمل کې نو دا ستا سچه مینه د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم مبارک سره ده هغه لباس خپل کا مبارک فرمایلی دي علیکم بالعمائم فانها سیم الملائکه سیما الملائکه راغلی سیم الملائکه راغلی قیرتونه ورکې دوه دي پټکی در باندې وی لازم دي تاسې عوام خو به داسې خیال کوئ چې ګینې بس دا د مولیانو او د طالبانو او د قاریانو